أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون صدقت يا رب العالمين. فدی آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمای و یقینا من پیغمبران را لېږلي سیدنا نوح علی نبینا علیه الصلاة والسلام او سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه الصلاة والسلام او بیا الله فرمای چې د دې په اولاد کې د نبوت باقی ګرځولو ای کې د نبوت برقرار بیا ورپسې الله فرمای فمنهم مهتد نو بس بعضې د دونه هدایت یافته نو ذهن ته دا خبر راځي چې دی خو خدای پاک وایي چې دا هو دغه داسې ورته هدایت یافته دی وخت دی وایي چې نبوت مې پکې ګرځولی و دی خو وایي چې بعضې د دونه هدایت یافته نو دلته فا راغلی د مطلب دا دی چې وروستو بیا داسې وخت رایې په دې باندې دی کې اولاد در اولاد اولاد در اولاد چې په هغې کې بعضې هدایت یافته پاتې شو هدایت والو او وکثیر منهم فاسقون ډېر د دونه بیا فاسقان وګرځېد الله هم دې وساتي بیا د دین نه خوا دې خوا شو الله هم دې دغه حالت نه بچ کړي نو دغه الله فرمایي چې بیا کله دی یعنی دغه خلکو بیا هم په دې کې عیسی ابن مریم علیهم السلام راوسته نو هغه هم په دې کې دعوت چلو نو الله فرمایي ولقد ارسلنا یقینا رالیږلي ومونږه نوحا سیدنا نوح علی نبینا علیه الصلاة والسلام لره و ابراهیم و سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه الصلاة والسلام لره هلکه خلیل الله وایي خو خلیل الله پیژنې چې څه ته وایي خلیل ویلی شي دوسته او الله رب العزت نو دا د الله رب العزت خاص بندګانو کې او خاص دوستانو کې د دې وجې ابراهیم علیه السلام ته څه ویلی شي خلیل الله دوست الله چې کله والله د مرګ فرشته راغله نو ورته وایي الله دې روح قبضه کوي قبض کول غواړي نو دی ورته وایي داسې چرته کیدی شي چې یو ملګری بل ملګری او مړ کي وفات کړي نو هغه لاړه بیا الله رب العزت لره نو الله رب العزت ورته ووایه چې داسې کیدی شي چې یو ملګری د بل ملګري سره ملاقات نه غواړي الموت جسر دا مرګ خو یو پل دی د هغې ترمنځ ده چې دا لرې شي نو بس دا دواړو ملګرو به ملاقات وشي ابراهیم علیه السلام ورته الله سارانه واخلي الله دې زموږ ایمانونه مضبوط کړي او الله وی من را لېږلي سیدنا نوح علیه السلام لره او ابراهیم علیه السلام لره وجعلنا ګرځولي فی ذریتهما په اولاد د دیو کې نبوت لره والکتاب او کتاب لره کتابونه هم پکې را نازل کړو فمنهم نو بس بعضې د دونه وروستو بیا مهتدین هدایت یافته و دا سر کې خو ټول هدایت یافته و د هغې زامنو اولاد چې کوم چاته نبوت میلو شوي خو د علومو سرچشمه وي د هدایت سرچشمه وي خو چې دا کومونه هدایت خطا شو نو الله وایي چې دا کومونه خطا شو خو لاړ ګډوډ شو خو بعضې پکې بیا هم هدایت یافته پاتې و وکثیر منهم او ډېر د دونه فاسقانو الله هم دې بچ کړي بیا الله فرمای ثم قفینا بیا هم د دیو په نقش قدم باندې بیا هم په تابعدارۍ د دیو کې یعنی پرله پسې بیا دو پسې علی آثارهم په آثارو د دو باندې برسولنا پیغمبرانو لره راولېږل بیا هم نور پیغمبران د دې په آثارو راولېږل ځکه دعوت ټول یو د ټولو یو پروګرامو یو خبره وه یا ایها الناس قولوا
لا اله الا الله سبب لا اله الا الله دا ټول یو خبره ده خلکو کارسا سوکتی یو الله اے خلکو عزت ورکول والا سوکتی یو الله اے خلکو د بیماری لرکون کی ذات سوکتی یو الله اے خلکو د بیماری راوستون کی ذات سوکتی یو الله اے خلکو د بال بچ ورکون کی ذات سوکتی یو الله اے خلکو د مړول او جندو کول والا ذات سوکتی یو الله اے خلکو واحد لا شریک ذات سوکتی یو الله د ټول دا پروګرام یو بنیادی خبره وا دا وخت پیغمبر داغه احکامات په د قوم مطابق چرته به قوم سخت او سخت او چرته به نرم به داغه مطابق احکامات به نو الله وی داغه په تابعداري کې هغه بسیم داغه په آثار باندې نور پیغمبران راولېګل وقفینا او ورپسې راولېګل بی عیسی ابن مریم پر لپسې په آثار دای په تابعداري دای کې راولېګل بی عیسی ابن مریم سیدنا عیسی ابن مریم علیه السلام لرا عیسی زوی د مریم بیبي عیسی زوی د مریم بیبي لګوي تاسو د خزو حقوق نه منې و ظالمانو مونږ خو چې د زنانو څنګه حقوق منو څنګه زمونږ د ټولو نه چې مقدس کتاب دی د ټولو چې بې ایمان دی او مونږ وایو چې د هغې نه پس بل نازل شوي کتاب د الله د اړخه نشته زمونږ په هغې کې چې دی د زنانو نوم دی د چا نوم دی پکې د بیبي مریم پاک دامن عابده بانۍ څه ده عابده عبادت کوونکې د هغې نوم دی پکې او تاسو خپل ځان ته وګورئ چې تاسو څومره حیثیت ورکړ تاسو تر اوسه پورې 1700 صدۍ پورې دا قانونو چې ښځه چې ده نو دا چې ده د شیطان چې دی نو یو عیسی ده دا تاسو ښځو له کوم حیثیت ورکړ نو د دې وجې اوس د بیبي مریم دپاره هم دا د شرافت یو لوی څیز دی دا یو لوی شرافت دی د هغې دپاره یو لوی عزت دی ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولو العزم بیبیانې دي نیکې پاک دامنې زموږ د ټولو مؤمنانو موریانې دي الحمدلله وایي زموږ میندې نه ستاسو میندې ځکه نه چې تاسو موږ وایي مؤمنان نه چې مؤمنې خو د هغه مور ده سیدنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ داسې وغیره ورپسې بیا خبره داسې ده نور صحابیان پاک دامنې نور د پیغمبرانو بیبیان پاک دامنې پکې خو ګوره دا شرف او فضیلت چاته حاصل دی په قرآن کې ګوره د فرعون ښځه نیکه وه که نیکه نه وه ډیره زیاته پاک دامنه وه ډیره زیاته نیکه وه په جنت کې به ملګري د چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن کې نوم نه دی راغلی امرات فرعون راغلی دی امرات لوط راغلی دی امرات نوح راغلی دی ښځه ده لانکي پیغمبر ښځه چې دی نو د فرعون خو دا یوه بیبي ده دا د دې د شرافت خبره د دې د عزت او د عظمت خبره چې د بیبي مریم پکې نوم راغلی او قادیانی سړي کې خردجات هغه وایي دې ما ته وایي چې ته عیسی علیه السلام نه منې وایي زه خو عیسی علیه السلام هم منم او زه د عیسی علیه السلام مور هم منم وایي تاسو یې پلار نه منئ زه یې پلار هم منم یوسف نجار نعوذ بالله من ذلک او تاسو دا نه منئ نعوذ بالله من ذلک دا ویې ګورئ بیا خیر دی په نیټه سرچ کوئ د کتابونو ټول ملاویږي دا رامیان وی دا غره وی تاسو لا دا وای او وی دا نعوذ بالله من ذلک و دا ور د قران ته ناسم دا د غلی کل دی وی ګوره وی بیا چې دی وی درې هغه تروریانی چې کم دي زناکار وی هغه منه خلک وی گزاره ور سره کړ چا سره خپل دشمن سره گزاره نه کې څوک د یو پړک در کی زر کال میاد ساتي بیا د خلک مثالونه په انټرویوګانو کې ورکړي پښتانه داسې قوم دی چې په نسلونه خپل بې غیرتوبیت ساتي په نسلونه تیر شي خو یو پړک یو بل نه وباسي دا د نرتوب خبره ده ته به خوی مابیو کې یو بل دا د خلک په انټرویوګانو کې د پښتنو د ټوپک مثال ورکړي د پښتنو د پړک مثال ورکړي پښتانه داسې مضبوط قوم دی چې د ډز ډېر ښه کولی شي د پړک ډېر ښه چلو الله دې معافي وکړي داسې خوشې خبرې بس کم ځای کې چې د غیرت ضرورت یې د غیرت پکار ثم قفینا بیا موږ راولېږل وروستو د دې په آثارو باندې پیغمبرانو خپل لره او راوملېږه پرله پسې څوک عیسی ابن مریم عیسی چې زوی د مریم بیبي نو مور ته نسبت ولې شوی دی ځکه چې پلار یې
نو دا زمونږ ایمان دی چې عیسی علیه السلام الله بغیر د پلاره پیدا کړی. ټول وایي چې الله رب العزت بغیر د پلاره پیدا کړی دی. او دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې په آخره زمانه کې به دجال دا راځي. دا ګوره ښه مضبوطه عقیده ساته دی کې موږ خلک اخواتي خوا کوي. دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې په آخره زمانه کې به دجال راځي. د بخاري شریف د ټولو روایت ارزنه بس خلک ورته سترګې پټې کې بیا لکې سره روایاتو کې صفا صریح الفاظ راغلي دي. دا زمونږ ایمان او عقیده ده. بس عوام په دې دا ساده الفاظ دي، دا تاسو زړه کې دم را روانه ده، هر کس پې پوهېږي. دا زمونږ په دې کې چې د فرق را نشي معمولي. دا زمونږ ایمان او عقیده ده مضبوطه چې امام مهدي علیه رضوان به راځي. دا زمونږ څه ده؟ ایمان او عقیده ده چې امام مهدي صاحب به راځي. او بیا دغه دجال چې دی دا د لوط په دروازه به عیسی ابن مریم علیه السلام هغه به مرداروي. دا زمونږ ایمان. الله فرمای وقفینا بعیسی ابن مریم واعطیناه الانجیل او ورکړی مو عیسی علیه السلام لره انجیل وجعلنا غرزولمو فی قلوب الذین بذلون دها کسانو کی اتبعوه چې تابعداري. اول پیغمبران یاد شو، اوس د عیسی علیه السلام چې چا تابعداري کړی و الله وی هغه کسانم غرزولمو بذلون دها کسانو کی چې تابعداري ود دی کړی و رأفتا نرمی و رحمه او رحمت. نو معلومه دا شو چې الله به طور خاص ته تیرو پیغمبرانو د امتیانو خو د تابعدار امتیانو چې کوم صفت ذکر کوي نو یو نرمی او بل رحمت. نو چې دا درنه د لاسونه خطا نشي په بچی و رحم کې د نرمه معامله ور سره کې درو سره به د نرمه معامله کې په معاشره کې د گاونډي سره حتی د کافر سره به د نرمه او د رحم معامله کې موږ یو بل سره گزاره نه په خدای نه کو گزار نه چاره ته یو کمزوري وکړه، چاره سر معمولی بد وکړه، امان ورته پیدا ملاوي خاتم زنن نفس ته زمانه دا پیدا حاصله چاره سر 10 روپۍ کی ښا دا چل را سره وکړه. اوس خو نرشه د 10 روپۍ را نواله چې تی څنګه رانه الله سو داغي صفت څه ذکر کوي کتا سرار سو شو خو دای پزړونو کې سو رأفت و رحمه نرمي او بل څه شي رحمت. نو حدیث کې راځي چې څوک د نرمه نه محروم شونه گویا دی د خیر نه محروم شي. چاکی نرمی نه ده نه خیر لړ بل ته خیر د نرمه معامله وکړو یو بل سره د مسلمانانو سره. الله دې را توفیق راکړي. دې وجه زړه چې دی په ټولو کې خدای پاک ته ناخوښه هغه زړه دی چې کم زړه چې دی دا سخت قلب القاسي الله مو ساتي. نو الله فرمای او ګرځولې مو بزرون د ها کسانو کې چې تابعداري کړو نو چې د درس نه یو خبره زده کو په یو عمل کو نو نن چې د اعظم کو چې کم از کم فقور کې دا خبره لازمي کو نو به سنا سکارو شي د زنانو سره چې د رحم معامله کو د نرمه معامله کو د زنانه دي تا ته ټول ژوندۍ وقف کړي دای سره د رحم معامله صرف دانه د کاکا ماته دا بل زاوزه مسله راغله تاسو مشران خو به پوهیږي چې ودونه کړی د هیڅ په حالت کې یو کس د کلی مسله ده هغه زنانه ته نزدېکت کړی مسلې بیا وروسته خلک تاسو کې چې څه دي اوس نه دي بل د دې ځنه مسله راغله ده چې بای د هیڅ چې دي دا غي مثال په تور خپل رزي ماهانه چې کومي بیماری 15 ورځې شوي په 15 ورځو باندې چې د دې زنانه هیڅ ورول د بیا بسې سړی باندې نزدېکت کوي کنه دی عادت خو 15 ورځې دي دا چې د لس ورځو باندې د دې وینه ورول د بیا روانه ده سړی باندې نزدېکت کوي کنه به کوي څه به کوي په منځ کې پاکه شو بیا وینه روانه شو دا سړی باندې نزدېکت کوي کنه کوي دا ولې موږ نه خپل زده کوو نه دغه زنانه داسې ماحول لور کوو الله لکه زنانه مدرسې ته مپرې ولې مپرېږدي ځکه مپرې دا چله جمعات ته مپرېږدي جمعات ته هغه ته چې کومې کیسې کې جمعات ته مپرېږده خدای نه مخکې ګجوهان ته مپرېږده نو چې ګجوهان ته تللی شي یونیورسټۍ ته تللی شي نو جومات ته په پرده کې په طریقولا راتلی شي مدرسې ته په پرده کې په طریقولا تللی شي دا د هغه د موقع محل به د فتوې پېژني خدای پاک قلم درکړی د هغه د دپاره د علماو فتوا دغه چې کوم ځای کې د سره زنانه نه روزي ورته وایي چې مسایل ورته په کور کې وښایي چې بس بار د مدرسې په نوم باندې چې دا رونځي او چې په کوم ځای کې زنانه بار روزي ګجوهان ته تللی شي مردان ته تللی شي یونیورسټۍ ته تللی شي کالج ته تللی شي غم خادله بالکل داسې ګرځي چې د یو امام په نسبت باندې خو چې ستا ذاتي جامع ښکاري نکاح ته نقصان رسي اگر چې فتوا سخت مضبوط ټیک نه ده
خو دې دونه پورې د پردې اهتمام دی او په پړونو کې جامې چې دی هغه کې لباله اخسار نه ښکاري هلته خو ته چې دی دا نه وي چې د جومات او یا چې د مدرسې مسله راشي یا د پوهې مسله راشي دا زنانه به پوهې څوک تیم نه پوهې دا به څه پوهېږي دا به کم حالت کې یا د څلوېښتي به څومره چلېږي هکه څلوېښت ورځې به پوره کوي که په دویمه ورځ یې وینه بنده شوه څه به دې مسایلو ته مونږ خیال نه دا به د هر هغه چې وایي د خلک وایي د یو ښځې په سر به دونه جهنم ته ځي هغه د ځان نه یو جوړه شوی حدیث دی هغه ځان لیکي سره خو دا چې په سر به ځي نو هغه دا چې ته سربراه یې د دې وجې به ځي چې تا ورته دا تعلیم ورکړی په دې دې پوه کړي الله دې معاف کړي الله فرمایي وجعلنا وغرزولي مو في قلوب الذين بزرون دها کسانو کې اتبعوه چې تابعداري د دې وکړه رحمت النرم ورحمه ورحمت ورهبانيت او رهبانيت اوس رهبانيت دی خو کړو کو نه صحیح کړو الله وي رهبانيت ویل شي ځان نواله چې بس ځان له عبادت کې ارسو پرې دي ورهبانيت او رهبانيت ابتدعوها اخترعوها چې دي ځان لره د اختراع کړو ځان له رهبانيت الکا یو دغه الله وي ما پکې دا صفات پیدا کړو خو دې څوکړه د خلکو نه د ځان لوالي د بار ځان له عبادت شروع کو خلک یې پرې خودل خان نو الله فرمایي ما كتبناها ممنوع لازم کړی علیهم په دیو باندې حدیث کې مرادي لا رهبانیت په اسلام په اسلام کې رهبانیت نشته ځان لوال نه خلکو سره تعلق ساتي خلک به دین کار ته راوړي خلکو سره د رحم معامله کې غم خادبه کې دا تصور به باقی ساتي نسبانه کې نو ایمانو لازم کړی په دیو باندې الا ابتغاء رضوان الله نو بیا الا ابتغاء رضوان اخترعوها قائلين طلبا لرضوان الله دي دا جوړ کړو د دې لپاره الا ابتغاء رضوان الله دي دا جوړ کړو د دې لپاره چې رضا حاصله ګو د الله مقصد یې دغه خود دینه فما رعوها بس دي خاطر اون ساتل شو د لحاظ او نشو ساتل دي حق رعایتها څنګه چې لحاظ ساتل پکارو څنګه لحاظ نو ساتو اذ ترقل قتال اللازمه ځکه چې دی جهاد فی سبیل الله پر خود الګه ګوډ کې کینه ستو بس تسبیح راوښتو صرف صوفیزم ته کار وی ولی الګه بس دنیا کې الګه وی گاونډي دی خو ګناه کوي زنا کوي کله مړ هغه سره تماسه مازه خو ته بچ کړم کنه الګه دلته خود سری شراب سکلی شي شراب خو د ګناهونو جمع ده وېس کې دي شراب کنه زما ور سره سوي نه الګه ستا ملګری دی الګه ستا دغه د قتل کیږي پر کوي دی کنه نو الله رب العزت فرمایي دي ته دغه نقصان او چې جهاد فی سبیل الله پرې خود او صرف رهبانیت تلاندې وته نو بس دین هغه کیسه روان شو ورهبانیت او رهبانیت ابتدعوها چې دي ځان را جوړ کړو ما كتبناها من نو لازم کړو اخترعوها چې دي جوړ کړو دا غلره من نو لازم کړو په دیو باندې الا ابتغاء مگر دام به لازم کړو چې دی اولټوي رضا د الله تعالی فمارعوها بس دي لحاظ نو ساتل دغه حق رعایت یا دغه څنګه دي لحاظ ساتل پکارو بعدين الذين نو بس من ورکو هغه کسان ته منهم چې د دیو نو اجرهم اجر د دیو وکثیر منهم او ډیر د دونه فاسقانو بس ډیر د دینه چې دغه اختراع زیاته شو نو بس بیا فاسقان ځکه بزرګي چې دا تقوا چې د شریعت په چوکاټ کې به خپل زبرګي بزان نه جوړي شریعت دا ته ویلي چې نبل کوا خنور چې راخي جمع کوا واستوي چې نه زیاده غټه مم کو په نبل کې څه چل نه شریعت یو چوکاټ ته باغی کې بلګي کاټا یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو چاته وي موتا ته وي چې دا کلمه ویل د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سوی اتقوا الله ويریږي د چانا د الله رب العزت نه د چانا ويریږي د الله رب العزت نه و امنو او ایمان راوړې به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یؤتکم نو اجر بدر کی تاسو کفلین دو چندا دوی سی رحمت بدل درکی الله کو چرته تاسو ته چانو یری دے دا الله رب العزت نه الله درګه حقیقی را پیدا کی یؤتکم نو درب کی کفلین دوی سی من رحمتی در رحمت خپلنا ويجعل لكم او بغرزوی بل نام بس درکی او بغرزوی تاسو لرا نورن رانا دمشونا چې تاسو بځه به پاغي کی نو الله دې را نصیب کی ويغفر لكم او بخنبو کی تاسو الله دې را نصیب کی خان ځان سره خاصم نو زنګ په خو امین وای زنګ په پیړو کې چې دې زنګ په حق کې قبول شي کازان بارکه شومان زنګ بارکه صحه کوي
ويغفر لكم او بخنه وکي الله رب العزت تاسو ته الله دې راته بخنه وکي والله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخنه کوونکی او رحم کوونکی دی نو الله وی دا د څه لپاره دی الله د لپاره دی یعلم چې محسوس نکي اهل الكتاب اهل کتاب دا دونه انعامات او رڼا چې موږ ورکو نو دا د څه لپاره ورکو دی مؤمن بنده ته دا د څه څخه ته به موږ جنت ورکو دا ورکو دا وکړو دا دونه سيزونه په مخ د دې کې نورانیت او غیره دا ول ورکو الله وی د دې لپاره الله چې مخصوصا نه کې اهل کتاب الله يقدرون چې قدرت نه لري دا مؤمن مسلمان علی شيء په هیڅ چیز باندې من فضل الله د فضل د الله رب العزت نه دی مؤمن ته دا قدرت شته اگر چې دی ګناګار دی اگر چې دی په ګډ وډو سره دی الله وی چې خپل فضل می ور نصیب کړی دی او د ټولو نه لوی فضل د الله څخه شه دی چې الله ایمان دا کړی دی الحمدلله الله وی الله يقدرون چې دی قدرت نه لري چې دا کافرانو دا محسوس نه کی چې دی قدرت نه لري علی شی د اهل کتاب دا محسوس نه کی چې دا مسلمانانو په هیڅ باندې قدرت نه لري من فضل الله دا فضل الله تعالی نه وان الفضل او یقینا فضل د الله رب العزت نو ګوره زه پښتو کې فضل ویم او په عربی کې فضل ویم ها دواد ویم په عربی کې به دواد ماد نه رو باسه ها وان الفضل کله د ټول ترجمه کې دا یو ټکی میاد کړو بیا د پیدا نه خالی نه د خطا پیدا حاصله کړه الله توفیق راکړي وان الفضل او یقینا فضل د الله رب العزت یؤتی بيد الله فلا سجاکره د الله رب العزت کې کا د بلانکی بابا او ډنګری بابا سره دا کسی نشتا فضل د الله د چا سره دی فلاست الله رب العزت کې دی یؤتیه ورکوي من یشاء چاله رچو واړي بیا سره پر بزرګانو باندې خیر د الله رب العزت ډیر راوريږي هغه د الله رب العزت دعاګان مستجاب الدعوات ګرځولي هغه خو اره دعا نه دي اره دعا به استاد محترم رحمه الله فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قبول شوی نو ته څنګه وی چې دعا ته کوي نه بس الله تبا ان خلی به دغه در پسې الله به دعا کوي هغه زمون خدای دی او رز به زمون فریاد ما اوري الله دې راکړي توفیق یؤتیه ورکوي من یشاء چاله رچو واړي والله یقینا الله رب العزت ذو الفضل العظیم خاوند لوی فضل دی احادیث او کتابونو کې راځي صوفیای کرام وي وی والله ذو الفضل العظیم څوک چې دا ځان له وظیفه جوړه کی نو د دې په ژوند باندې ډیر ښه اثرات مرتب کیږي انسان چې دی الله رب العزت ته ډیر زیات خوشحاليږي او الله رب العزت د په ژوندۍ باندې خصوصي انعامات او احسانات کې صرف دا دومره ټوټه والله ذو الفضل العظیم والله ذو الفضل العظیم الله دې رانصیب